بسم الله الرحمن الرحيم. ننزمون دا طريقة العصرية الجزء الأول دا أولي هسي سبق نمبر 33 أو الدرس السابع وم نمبر درس شروع ده أو وم نمبر درس كدي نمخ كي مونغا أول قواعد ویلیو بیام دا الفاظ معنی ذکر وی دا غي نه پسم دا ها مضموم دا گول ها چې دا هغه مونږه ضمیر مذکر غائب بارکه تفسیری باس کړو او دا هغه استعمال هم کړو دي. نن په مونږ وایو د ها الف یعنی ها مفتوحه ها مفتوحه ضمیر المؤنث الغائب د مؤنث غائب د پاره چې کوم دا ها ضمیر دی د دې استعمال به ان شاء الله نن مونږه په دې جملو کې کوو. نو ته مونږ راکړي هذه یو هذا وی هذا د مذکر د پاره وی او یو هذه وی هذه د مؤنث د پاره وی. هذا معنی د دادی هذا هذا قلم دا قلم دی او اوس چې مؤنث وی نو هغه لپاره به هذه وی. اوس دا فاطمه مؤنث تا مؤنث خزه ته وای دا فاطمه مؤنث تا نو دې لپاره به موږ هذه استعمالو. هذه معنی دا چې نږدې وي در سره هغه لپاره وای هذه فاطمه دا فاطمه ده هذه فاطمه دا فاطمه ده هذه فاطمه دا فاطمه ده. اوس پر دې فاطمه په ځای باندې دا ها ضمیر استعمالو. هذا معنی هذا دا اوس دا کتاب مذکر دی نو در پر موږ هذا ضمیر استعمالو. دا هذا اسم اشاره استعمالو. هذا کتاب دا کتاب دی. هذا کتاب ها دا د هغه کتاب دی یعنی دې نمخ کې د فاطمه ذکر شو. اوس په موږ وایو دا کتاب د فاطمه دی. نو هذا کتاب ها دا د هغه کتاب دی. د ها معنی د هغه یعنی د هغه چې کوم فاطمه مخ کې ذکر شو. نو هذا دا کتابها د هغه کتاب دی د ها معنی د هغه او کتاب معنی کتاب دی. نو هذا کتابها دا د هغه کتاب دی یعنی د فاطمه کتاب دی. هذا قلمها دا د هغه قلم دی یعنی د فاطمه قلم دی. هذا رأسها دا د هغه سر دی یعنی د فاطمه سر دی. هذا وجهها دا د هغه مخ دی یعنی د فاطمه مخ دی. هذا انفها دا د هغه پوزه ده یعنی د فاطمه پوزه ده. هذا فمها دا د هغه خوله ده یعنی د فاطمه خوله ده. هذا لسانها دا د هغه جبه ده یعنی د فاطمه جبه ده. نو لسانها د هغه جبه ده. هذا دا لسانها د هغه جبه ده. هذا دا فمها د هغه جبه ده. اوس وګورئ یو دا فمها باره کې درته یو خبره بل وکم. دا فم چې کله فمون چې کله مضاف کیږي کنه نو د دې د میم با ختميږي دا په واو باندې بدلېږي. نو دا بیا موږ وایو فوها د هغه خله فوها د هغه خله. په بهر حال دلته کې کتاب کې فمها راغلی دی نو موږ دا قشانتي وایو دي. اوس موږ لا په عربی کې جملې راکړې دي دا هغه موږ پښتو لیکلې ده. نو عربی کې راکړي وای من هذه دا سوق دي. من معنی سوق دي او هذه معنی دا مؤنثه. من هذه دا مؤنث سوق ده. هذه د مؤنث لپاره د خزي لپاره استعمالي او هذا د سړي لپاره مذکر لپاره استعمالي. من هذه دا سوق ده. من هذه دا سوق ده دا خزه سوق ده. من هذه دا سوق ده. نو موږ ورته کې هذه فاطمه دا فاطمه ده. هذه فاطمه دا فاطمه ده. اوس وای اینا معنی چرته کتابها دا هغه کتاب دی چرته دی. اینا معنی چرته دی. کتابها دا هغه کتاب. اینا کتابها دا هغه کتاب چرته دی. کتاب دی او ها معنی دا هغه. نو کتابها دا هغه کتابها دا کتاب مضاف دا ها ضمیر مضاف الیه اول به مضاف الیه معنی کې رسو به مضاف معنی کې. کتابها اول به ها معنی کې بیا به کتاب معنی کې. دا هغه کتاب اینا چرته دی. نو اینا کتابها دا هغه کتاب چرته دی. اینا کتابها دا هغه کتاب چرته دی. نو ته بوله هذا دا کتابها دا هغه کتاب دی. کتابها کتاب معنی کتاب او ها معنی دا هغه کتاب دی. اوس وای اینا ساعه چې ده کنه ساعه غړی ته وای ساعتون غړی ته وای عرب وای ساعه دښ شو. نو اینا ساعه غړی ته وای او ها معنی دا هغه غړی اینا چرته ده. اینا ساعتها دا هغه غړی چرته ده. اینا ساعتها دا هغه غړی چرته ده. نو هذه دا هذه ساعتها دا هغه غړی دادا. هذه ساعتها دا هغه غړی دادا. دا اخر ترجمه وکړه نو زمونږ د محاوري مطابق پشي. هذه ساعتها دا هغه غړی ده.
اين والدها اين معنا چرته دی والد پلار او ها د هغه مؤنث نو اين والدها د هغه پلار چرته دی اين والدها د هغه پلار چرته دی اين والدها د هغه پلار چرته دی نو ذاکا لګه فاصله کی چې نږدې وي هاذا او چې لګ د نلری وي نو ذاکا او چې ډیر لري وي نو ذالکا نو دته کې ذاکا دی ذاکا یعنی هغه دی د هغه پلار هغه د هغه پلار دی لکه فاصله کې درنه ولال دی وای هغه د هغه پلار دی اوس یو خبره یاد کړئ یو موږ سره دی دا یا ضمیر متکلم یو دی کاف د زبر والا او یو دی کاف زیر والا او یو دی ها ضمیر او یو دی ها الف ها ضمیر یو ها مضموم یو ها مفتوحه اوس چې زما کتاب یو کتاب دی کتاب معنی کتاب او زما کتاب که خزه وي نو هغه به وي دا یا ضمیر ور سره استعمال کی کتابی زما کتاب او که سړی وي هغه به وي کتابی زما کتاب اوس چې زما چې ته سړی زره ته ستا کتاب نو زه به وایم کتابو کا ستا کتاب او که ته خزه زره ته ستا کتاب نو هغه لپاره به وي کتابو کی نو دا کتابو کی دا د خزې لپاره مؤنث لپاره استعمالیږي اوس زه وایم د هغه کتاب هغه غایب چې دی سړی دی نو زه وایم کتابو هو دا هو ضمیر به استعمال کړي د هغه کتاب د هغه سړي کتاب نو هغه لپاره به کتابو هو او که د هغې ښځې کتاب نو کتابو ها دا ګول ها به ورته استعمال کړي کتابو ها د هغې کتاب کتابو هو د هغه کتابو ها د هغې کتاب وګورئ موږ په خپله ژبه کې د هغه او هغې لږ فرق کیږي نو کتابو هو د هغه سړي کتابو ها د هغې ښځې کتابو هو د هغې کتابو ها د هغې کتابو کا ستا کتاب سړی ته وایي کتابو کا ستا کتاب او ښځې ته وایي کتابو کی ستا کتاب او سړی هم وایي زما کتاب او ښځه به همدغه وایي کتابي زما کتاب نو دا کتابي به سړی هم ځان له استعمالوي ښځه هم ځان له استعمالوي کتابي د دواړو دپاره استعمالوي کتابي که ښځه وایي زما کتاب نو هغه به وایي کتابي او که سړی وایي زما کتاب نو هغه به وایي کتابي نو دا یو مسله پکې لږه غونډه کې دا ضروري ضمایرو دا زمونږ په ټول سبقونو کې دا مخکې سبقونو کې او دې سبقونو کې دا استعمال شو اوس لمن معنا د چا دی لمن د چا دی هذا دا لمن هذا دا د چا دی لمن هذا دا د چا دی لمن هذا دا د چا دی نو ګورئ د لمن استعمال اوس زده کوو نو اوس وګورئ لمن هذا الكتاب معنی دا کتاب لمن د چا دی هذا الكتاب لمن هذا الكتاب دا کتاب د چا دی لمن هذا الكتاب دا کتاب د چا دی نو ته هذا دا کتاب محمود د محمود کتاب دی هذا کتاب محمود دا د محمود کتاب دی بیا وایي لمن ذاک القلم لږ ګورئ نږدې چې وي نو هذا چې لږ درنه لرې وي نو ذاکا او چې ډېر درنه لرې وي نو ذالکا نو اوس لږ لرې دی نو وایي لمن ذاک القلم هغه قلم د چا دی هغه قلم د چا دی لږ فاصله کې دی نو هغه قلم د چا دی لمن ذاک القلم هغه قلم د چا دی نو ته وایي ذاک قلمو حامد دا هغه د حامد قلم دی اوس د حامد په یا د محمود قلم دی نو اوس د محمود په ځای باندې ها ضمیر ولګوه دا د هغه قلم دی ذاک قلمو هغه قلم هو د هغه دی هغه قلم د هغه دی ذاک قلم هو دا د هغه قلم دی هغه د هغه قلم دی اوس وایي لمن هذه الكراسه دا کراسه مؤنث ده نو هغې لپاره به هذه راځي قلم مذکر دی نو ذاکا او کتاب مذکر دی نو هذا راغی کتاب مذکر هذا او کراسه کاپۍ ته وایي کاپۍ دا نوټ بک چې کوم پکې مونږ لیکل کوو کاپي ورته وایي نو هغه کاپۍ کې
چې ارسه مونږ کاپی کوو لیکو پکې نو هغې ته کاپی وایي نو هغه مؤنث ته نو هغې لپاره به هذه استعمالوي. لمن هذه الکراسة لمن هذه الکراسة دا کاپی د چا ده دا کاپی د چا ده لمن هذه الکراسة دا کاپی د چا ده نو هذه دا کاپی کراسة زینب کراسة زینب د زینب کاپی ده دا کاپی د زینب ده دا کاپی د زینب ده یا داسې ووایه دا د زینب کاپی ده دا د زینب کاپی ده. اوس وایي لمن تلک الساعة هغلته یو ګړۍ پرته ده او ګړۍ مؤنث ده نو هغه لرې ده نو د هغې لپاره به تلک مؤنث ضمیر د اسم اشاره راوړي. نو لمن تلک الساعة هغه ګړۍ د چا ده لمن تلک الساعة هغه ګړۍ د چا ده هغه ګړۍ د چا ده نو تلک ساعتها تلک ساعتها دا د هغې ګړۍ ده دا د هغې ګړۍ ده چې د سړي ګړۍ وي هغې دپاره به تلک ساعته دا د هغه ګړۍ ده او چې مؤنث وي نو هغې دپاره به تلک ساعتها دا د هغې ګړۍ ده نو د هغې ښځې ګړۍ ده. نو دا زموږ د نن ورځې درس و د ها ضمیر مؤنث غایب دپاره د هغې د استعمال طریقه مې زده کړه او چې کومې طریقې سره به استعمالوو. نو دا ګول ها ضمیر نه دی دا ګول ها ضمیر دا د مذکر دپاره دی او دا ها مفتوحه دا ها الف ها مفتوحه زبر والا دا د مؤنث ضمیر دی. نو دا به موږ سره مضاف الیه راځي او دې نه مخکې چې کوم اسم لګي هغه به مضاف وي. نو دا زموږ د نن ورځې درس و الدرس السابع کې دا اخري سبق و انشاءالله دې نه پس به موږ د الدرس السابع تمرین وایو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.